عقیده ختم نبوت تعارف نورسته چې په 100 آیاتونه 10 احادیث مبارکه کې صراحتاً امت ته خبره سمجھا کړې نای نبی په منابات بل نبی کریم اما بعد ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي او كما قال عليه الصلاة والسلام عقیده ختم نبوت تعارف نورسته الله پاک په قرآن مجید چې په 100 آیاتونه کې او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل 210 احادیث مبارکه کې صراحتاً امت ته خبره سمجھاو کړی دا خبره وشوې چې اخرینای نبی په منابات بل نبی نه لري نو دغه عقیدې په باره کې په امت باندې څه قرباني څه ذمہ داری لازمي شي او عاد امت د قرباني نهج د څوي معیار د څوي او اکبرین مشتایق د دغه قرباني په باره کې څه سبق ورو کړای دی څه معیار ورته متعین کړای دی نو کچې د خپل صلاحیت د قرباني په باره کې وکړه علامه انور شاه کشمیری رحمه الله د بلاکوټ ولا واقعیا د ټول امت د پورا سبق آموز چې علامه انور شاه کشمیری رحمه الله د زیود علالت د بیموره په حالت شي د قادیانی د مرزایی خلاف په کاټ باندې وروړ مناظرات او بیا د مرزایونو سره مناظره وکړه او هغه مرزایی مناظر ته قسم ورکړ چې کچېره ته داغه وړي چې مرزا غلام احمد قادیانی زتو ته په جهنم شدر وشای چې یور په باندې متلوس ورکا زویز درشاو یغه انکار وکړ ورسره ملګری د مشران په شاه صاحب د خډر لوی چلنج و د کسان ورته وکړ چې په واقع انور شاه کشمیری په خپل نه ژغه بلکې بل چې هغه خبره کوله نو بهر حال او په دغه رنګه علامه غوث غلام غوث هزاروی رحمه الله بچای په علالت شدای د ځن کادن په حالت شدای کوټه ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ناموس او د ختم نبوت د مناظره د پورا راون شو کور ولا ورته چې بچای د پزون کادن په حالت شدای مړی شي دا ورته چې بچای نه د ناموس د پیغمبر علیه السلام د عزت په خاطر باندې متصفر ضروری دی کوټه ته راون شو یا په یاره چا خبر ورکړ چې بچای د وفات جنازه ته حاضر شه دا ورته چې د بچی جنازه دا فرض کفایي دو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ناموس او په عزت د پورا مهنت کول دا فرض عین دی نو دا فرض عین د فرض کفایي د پورا نشو پرش ولای دا د اکبرینه قرباني وي او امت د پورا دغه نه سبق او خستل پکور دي چې څومره اهمیت اکبرینه دغه تا ورکړی دغه مسله ته چې ختم نبوت ولا مسله څومره اهمیت